ما محترمو بیا چې کله دا انسان وفات شي دغه قرآن د یو ښایسته انسان په شکل کې راځي او د دې مړي وای د کفن او د سینې په منځ کې ورننوځي. داسې توجه شته د دې انسان د کفن او د سینې په منځ کې وردن نشي چې کله نکیر منکر راشي دنه حساب کتاب اخلي د سره سوال جواب کوي. زما محترمو فرشتي ورته وای نکیر منکر دغه قرآن ته وای دغه ښکلي انسان ته وای چې ته دنه سیر ته شه موږ ته حکم شوی دی چې د دې مړي نه په تنهایۍ کې تپوسونه وکړي د دنه سیر ته شه. هغه ښکلي انسان یعنی قرآن ورته وای ما ته حکم شوی چې د دنه به جدا کېږي نه. مړي ته دا قرآن وای چې ورخطا کېږم پریشانه کېږم په دنیا کې به تا زما تلاوت کولو ما سره دې مینه کړې وه محبت کړی و زه به تا نه جدا کېږم نه تر هغه پورې چې تر څو پورې ما ته په جنت وردننه کړی دی. او دیدی تپوس کوي ته جواب ورکوه او که ورخطا کېږي زه به درله فتح درکومه که زه درله فتح درکومه. ها د قیامت په ورځ به هم زه ستا په کار راځم لکه څنګه د عرفات په میدان باندې د دې نور نه د حاجیان د چترۍ په ذریعې سره ځان بچ کوي نو د قیامت په ورځ به دا نور راښکته شوی وي دومره چې د هر انسان په دې سر کې به زما محترمو دا مازغه لکه د کټوۍ غونته کې خوټ وي. هلته به هم زه د چترۍ کار تاله در کوم زما محترمو. نو دا قرآن مجید دا انقلابی کتاب دی دا د هدایت نه ډک کتاب دی. نوجوانانو درخواست درته کوم د دې موبایل استعمال کم کړئ لږ لږ ټیمونه د قرآن لور کړئ بیا وګورئ چې ستاسو په دې زندګۍ کې سکون راځي که نه راځي خوشحالي راځي که نه راځي. الله دې دا پریشان حاله زړه دا خوشحالي که نه خوشحالي. قرآن کې الله یو خوند ایښو دی قرآن کې یو مزه ده چې کله د قرآن تلاوت کېږي. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قرآن خو قرآن دی که تاسو قرآن ته لږ کښېنئ که تاسو لږ ترجمې ته کښېنئ که نه لږ خو ځان پوهه کوئ چې دا ما ته څه وایي ما نه څه غواړي ما نه څنګه زندګي تېرول غواړي